تورګل لاول زیمه بیا دې دا کومه جلسه چې نن روانه ده نو دا خو ماته داسې یو بې پیدې غونډه کې جلسه په دې ښکاري چې دا د شاه چوک کاروباري دی. تورګل چې هر ځای کې زنده باد. د نن نه مخکې یو 10 ورځې مخکې په دې چوک کې د چینې دپاره د وړو دپاره دا دنیا راوتې وه. دا خلک کم ځای خو نه راوتي. زه د دې میډیا د دې وروڼو ډېره شکریه ادا کوم چې په دونه لنډ تنګ وخت کې مونږ ته راښکاره شي او زمونږ د عوامو غریبانانو تپوس وکړي. دا کومه جلسه چې نن روانه ده نو دا خو ماته داسې یو بې پیدې غونډه کې جلسه په دې ښکاري چې دا د شاه چوک کاروباري دی. دا دغه ځای دا کم خلک چې دا 10 کاله په حکومت کې دا نن څنګه دې چوکونو ته راووتل. نن زما وزیر اعلی چوک ته راځي، منیسټر چوک ته راځي، یو غټ وزیران چوک ته راځي. دا خو د ګرون قابل خلکو په کار دو ګرون ته تللی وي، دو خپل اواز هلته چوت کړ. د نن نه مخکې یو 10 ورځې مخکې په دې چوک کې د چینې دپاره د وړو دپاره دا دنیا راوتې وه. دا خلک کم ځای دو خو نه راوتي. دو خو د غریب اواز نه چوتی، دو خو صرف د کرسۍ اواز چوتی، په کرسۍ پسې روان دي. او پاتې شو د تورګل خبره. دا تورګل موږ نه ورو. نن زه دا خبره کوم چې تورګل زه هم یم، تورګل دی هم دی، تورګل هغه هم دی. ولې چې تورګل یو حق خبره کوي، چې څه وایي نو هغه بلکل له کاڼي کرښه خبره کوي، په قرآن قسم خبره. دو څنګه جواب ورکوي او پریس کانفرنس کې کوي چې یاره موږ دا نه دي کړي، دا نه دي، خو دا دو کړي دي ځکه دو دا خبره کوي. نو زه دې خلکو ته دا سوال کوم چې مهرباني وکړئ دا خلک مه تنګوئ. دا نشاد چوک د جلسو دپاره نه دی، دا د غریب د عوامو لپاره دی چې کوم غریب عوام راوځي خپل اواز چوت کړي. نن زما وزیر اعلی وزیر اعظم څنګه چوک ته راځي، زه خو اریان دې خبرې ته یم. لکه مثال زما د وزیر اعلی دې کوڅو ته راووتو، ته د ګرون قابل سړی لاړ شه ګرون ته خپل پاور شو هلته وښیه. ته په چوکونو کې په لارو کوڅو کې خپل پاور شو مه ښیه، پوه شوې. کم چې دا تورګل کې مې خبرې کوي زه اورم، زه خو خیر نه پوهېږم خو اورم. زه په ګلګت کې هم اوس راغلی یم. نو زه یم چې تورګل لاول زه یم بیا دې دا بلکل د حق خبره کوي. زه په دې باندې بلکل د سره ولاړ یم. تورګل چې هر ځای کې زنده باد.